ستړي مشي محترمو کتونکو خوار مشي او سلامت اوسئ. پروګرام دی فرام د کیمپس او زم خسته رحمان. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړي. تاسو سابقه اپیسوډز کې وکړه چې مونږ یو طرف ته د پیښور یونیورسيټي مختلف ډپارټمنټ سره په خاصه توګه د استادانو تنظیم سره تفصیلی خبرې اترې کړې وي. هغې نه پس بیا مونږ هغه امور باندې خبرې وکړي چې زمونږ هغه طلبه او طالبات کم چې فارغ شي د خپلو یونیورسټیو نه او په هغه عهدو باندې هغې کیني چې کم ځای کې هغې بیا دا انفلوئنس یا دا اختیار لري چې د طالب علمانو دپاره د طالباتو دپاره په مختلفو مدونو کې اسانۍ پیدا کړي. نو هغه خلکو باندې مونږ خبرې وکړي چې د هغې په قانون سازی کې څومره حده پورې لوی کردار دی، هغې ته خپل وخت او خپل چیلنجز زیات وي او که نه، او همدغه شانتې بیا چې کله دا قانون جوړ شي نو د هغې په عملي کولو کې د هغې څومره لوی او اهم کردار دی. نن زمونږ خوشبختي ده چې مونږ ډېره زرخیزه او ښه خوره مردان کې موجود یو او بیا یو ډېره ښه او داسې بهترینه تعلیمي اداره چې وخت په وخت باندې مونږ د هغې د کار او زیار نه واقف هم یو. عبدالولي خان یونیورسټۍ مردان کې موجود یم او نن به مونږ خبرې اترې کوو چونکې ړومبۍ ورځ ده په دې یونیورسټۍ کې د فرام د کیمپس د دې پروګرام دا ړومبۍ اپیسوډ دی. نو مونږ به اوورال خبره کوو د ایډمنسټریشن او د ډفرنټ پروفیسر سره او هغې نه پس به بیا مونږ کوشش دا کوو چې وخت په وخت باندې په مختلف ډپارټمنټس باندې ځان له عموم پروګرامونه وکړو. زما خوشبختي ده چې نن مونږ سره په ړومبي څنګه چې زموږ د پروګرام فارمیټ دی ړومبي پینل کې کم پینلسټ یا کم درانه مېلمانه ما سره موجود دي، د هغې تعارف به وکړم او بیا به مونږ د ډپارټمنټس په متعلق هم او د یونیورسټۍ متعلق هم په مفصله توګه دوی سره خبرې اترې کوو. ړومبي پینل کې چې نن ما سره کم درانه مېلمانه موجود دي، ډاکټر جمیل احمد صاحب وایس چانسلر عبدالولي خان یونیورسټي مردان مونږ سره به موجود دي. دویم چې زمونږ کم درون مېلمه دی د نن په ړومبي پینل کې ډاکټر طارق محمود صاحب دی، ډایرکټر اورک ډپارټمنټ دی. اورک ډپارټمنټ څه کار کوي، څه د دې چې کم دی امور دي، کم اهداف یې ځان ته ټاکلي دي، په دې حواله به خبرې اترې کوو. او دریم زموږ درون مېلمه دی ډاکټر فاروق حسین صاحب د لوبو یا د سپورټس د ډایرکټر په حیث باندې دی خپلې هڅې کوي، خپل خدمات ترسره کوي. ړومبۍ خو زه د درې واړو پینلیسټ د درې واړو درنو مېلمنو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو خپل اهم او قیمتي وخت مونږ ته راکړو. شروع به کوو د محترم وایس چانسلر صاحب نه. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب چې تاسو خپل اهم او قیمتي وخت مونږ ته راکړو. ړومبۍ خو به زه وایم چې دا خبرو وکړو چې نن عبدالولي خان یونیورسټۍ مردان کې ماشاءالله مونږ موجود یو، هلې ځلې د ډېر وخت نه لګیا دي پیل دي. څومره ډپارټمنټ سره دلته کې کار کوي او د هغه ډپارټمنټس چې کوم دی څومره افرادي قوت پکې لګیا دي، یعنی مطلب دا چې موږ د فیکلټي خبره کوو نو څومره حده پورې چې کوم دی هغې خپل خدمات ترسره کوي. زم چې ړومبۍ د ډپارټمنټس او د یونیورسټۍ یو تعارف وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو دلته وزټ وکړو. دا ډېر امپارټنټ ایونټ دی او دا شان پروګرامونه پکار دي چې د یونیورسټۍ دغه چې کوم دي هغه هایلایټ شي. دلته خلک ډېر زیات محنت کوي، سټوډنټان، ټیچران، سټاف ممبرز او زموږ سره نور هم خلک انوالو دي په یونیورسټۍ کې. زموږ ته دا کوم چې مختلف کینټین کې خلک یي، په سپورټس کې، هاسټلز کې، ټرانسپورټ دی. زموږ یونیورسټۍ چې دی یو کمپلیکس سیسټم وي کې ډېر زیات کسان انوالو. تاسو چې کوم د سټیټسټک خبره کوئ چې څومره خلک دي، ټوټل زموږ تعداد چې دی نو دا 16,000 ته تقریبا زموږ سټوډنټان دي ټول. او زموږ کیمپسونه د دې سره ملاو کړي نو 4 کیمپس دي. یو مردان کې بل کیمپس هم دی زموږ، یو په بو علاقه کې دی، یو تیمرګره کې یو دا کیمپس دی. دا زموږ دی ته ګارډن کیمپس وي، دا ټول غټ کیمپس دی. جی سر. نو دې کې ټوټل نمبر اف زموږ ټیچرز چې دي هغه 400 دي تقریبا. او 400 کې یو بل ډېر د خوشحالۍ خبره چې ده چې مردان یونیورسټي واحده یونیورسټي ده چې هغې کې 300 پی ایچ ډي دي. ماشاءالله 300 پی ایچ ډي چې د په پاکستان کې چېرته هم نشته. یو دا کې دا تقریبا 63% جوړېږي. نارمل چې دی چې پاکستان کې 35% ده د پی ایچ ډي ورسز نان پی ایچ ډي. نو دې لحاظ هم زموږ چې مخکې کوم مشران وغیرې ډېر کار کړی دی، د خلکو خپله محنت کړی، باد تللي دي، تعلیم یې اصل کې واپس راغلي دي. نو دا ریش هم ډېره ښه ده په مردان یونیورسټۍ کې. دا یو ما خیال ټول نه امپارټنټ فیچر دی. یقینا همداسې ټیچر چې ته ریپلیسمنټ باندې ټیچر مین کردار چې دی په یونیورسټو په جوړولو کې دا ټیچر دی. ان علاوه چې کوم د پروګرامز وغیره نو زموږ ټول یونیورسټۍ سټرکچر چې دی 15 فیکلټو کې ډیوایډ دی. زموږ 15 فیکلټۍ دي، هغې کې لکه ساینس فیکلټي هم ده، هغې سوشل ساینسز فیکلټي ده، آرټ اینډ هیومینټي ده، او دغه شان د بزنس فیکلټي ده. نو دا ټول فیکلټۍ دي، هغې کې دننه بیا ډپارټمنټس دي. 37-38 ډپارټمنټس جوړېږي. او هغې کې چې کوم پروګرامونه مونږ افر کوو، کوم چې لکه بیچلرز اینډ ماسټرز پی ایچ ډي هسه 93 جوړېږي ټول. نو دا ټول زموږ دا خو دا یونیورسټي یو غټ یونیورسټو کې راځي. زما د پاکستان په ټاپ 10 یونیورسټو کې دې وخت د تعداد لحاظ سبوي، او په کې پي کې به شورلی نمبر 2 باندې راځي.
د پیښور یونیورسټۍ نه پس د تعداد لحاظ سره دا غټه یونیورسټي ده. خو زه وایم چې کېدای شي د دې آوټپوټ د ټول نه سیوای په کې پی کې دا یو انټیګریټډ کیمپس چې دی داسې بچت ته نه وي څنګه چې مادان عبدالوهی خان یونیورسټي کیمپس دی. زبردست. سر انتظامی امور چې کم روان دي دې وخت کې نو په دې حواله باندې هم خبرو کو چې کم داسې سیزونه دي چې تاسو وایي چې په دې باندې خبرو شي چې انتظامیه په بهتره طریقه باندې پای کې ډیلیور کوي او ورسره دام وښایي چې کم چیلنجز دي چې هغه یونیورسټۍ ته پیښ دي او د هغې مسلو حل دپاره کم سټیک هولډرز دي چې به تاسو په ګوته کوئ چې هغې په بهتره طریقه باندې د دې دپاره د حل لاره راویستی شي. دا هم تاسو ډېر هم ډېر امپارټنټ کوېسچن وکړو چې سټیک هولډرز چې دي که نه جي دا ډېر امپارټنټ یونیورسټۍ کې نارملي 15 سټیک هولډر موږ حسابو چې یو فیکلټي ده او سټاف دی جی یو یونیورسټي خپل هم یو سټیک هولډر دي چې د هغې څه ویژن دی څه میشن دی سټوډنټ دي مې د هغې نه بعد زموږ صحیح ګورنمنټ دی ګورنمنټ میجر سټیک هولډر دی او یو بل چې کوم سټیک هولډر دی هغه انډسټري چې ده سوسایټي انډسټري صحیح دا 15 سټیک هولډرز دي ټوټل د دې هر یو کس چې دی په یونیورسټۍ کې خامخا انټرسټ وي او د دې نه لږ ډېر کله پریشر مې په یونیورسټۍ کې دننه په انتظامیه باندې صحیح کله سپوز چې ایډمیشن نه میلاویږي چاته کله جاب نه میلاویږي کله نور هم څه مسایل دي د سټوډنټانو ته صحیح سروسز نه میلاویږي یا ټیچر پروموشن نه کیږي یا سټاف پروموشن نه کیږي هغې ته سروسز نه میلاویږي نو د ټول مسایل کې به د یونیورسټۍ کې لږ مسایل کله کله د انتظامی مسایل جوړ شي خو زما دا خیال دی چې داسې ما ته داسې سیریس چیلنج نه ښکاري صحیح او بلکې زه به دا وایم چې چیلنجز نه دي دا په کار ده یونیورسټۍ کې ما ته یو ځل چا وویل چې یونیورسټۍ کې څه پرابلم خلک وایي چې یونیورسټیو کې پرابلمز دي یونیورسټۍ کې پرابلم موږ هسې په خپله ځان نه ګورو ځکه ریسرچ یې دی مطلب چې ته به پرابلم وګورې بیا به هغه سوال کوې ایګزیکټلی هم داسې ده. د غوړ وخت به څه نه څه موږ څه اکټیویټیز کوو خو زموږ ایون یو دغه چې موږ وایو سکای از د لیمټ خو زموږ ټرانسپورټ دی فرست کلاس هم چلیږي بیا موږ ډسکشن کوو چې نور به څنګه ښه کوو خو زموږ لیبارټري هغه ټیکه وي نو بیا موږ ډسکشن کوو چې 2 کاله پس به صحیح صحیح خو زموږ کلاسروم هم ښیي زموږ بلډینګونه هم ښیي نو بیا هم د آینده موږ سوچ کوو نو دې وجې نه هر وخت څه نه څه مسایل ځان له موږ خپله هم ګورو یقینا چې همداسې ده چې دا مسایل نه وي نو یونیورسټي خو کېدی نه شي نو یونیورسټۍ کې به خامخا څه نه څه چیلنجز یې څه وي خو ما ته ښکاري چې جنرل چې دی یو دا زما شپږمه میاشت ده دلته نو ما ته خو ډېر زیات ښه انوایرمنټ ښکاري چې کوم زمونږ پرسپشن دی بار خلک وایي چې په یونیورسټیو کې مسایل دي ما غیر چې 90% دا خبره څه ټیک نه ده او څه دومره زیات سیریس مسایل نه دي داسې مسایل نه دي چې نه حل کېدو والا دي. اکثر اوقات خلک د دې نه پریشانه کیږي او اعلی تعلیم ته د راتلو کې ورته دا یو هرډل چې یونیورسټیانې وخت په وخت باندې خپل فیسونه سیوا کوي والدین هم دغه ګیله شکوه په نظر راځي او د سټوډنټس هم نو د سکالرشپ په حواله باندې هم راسره لږه خبره شریکه کړي چې عبدالولي خان یونیورسټۍ مردان کې څومره اپورچونیټیز په دې حواله باندې موجود دي او څنګه ترې نه طلبه او طالبات استفاده کولی شي هغې کوم امور خپل کړي چې د یې په ذریعه ښه طریقې سره فیسیلیټیټ شي. دا ډېر امپارټنټ تاسو بیا دغه وکړو ماشاءالله تاسو ډېر اهم موضوع باندې دغه کوي کوېسچن یې کوي ما خیال دی چې دغه یو اګین دا پرسپشن مسله ده جی د یونیورسټۍ والا زموږ چې کومه بجټ دی چې دی وکړي ټوټل زمونږ د تعلیم خرچه چې ده د یو هلک یا د یو جنۍ یو سټوډنټ دا 1,88,000 ده سالانه صحیح مونږ فیس چې دی نو دا ویری کوي د 50,000 نه واخله تقریبا 1.5 लाख یا 1,40,000 پورې سالانه فی دی خو زمونږ اخراجات چې دی 1,88,000 دي ایوریج فی چې دی مونږ کیلکولیټ کړی دا 1 लाख دی 1 लाख روپۍ زمونږ د ټیوشن فی دی د سټوډنټانو صحیح او 1,88,000 خرچه ده نو 88,000 خو یو سټوډنټ ته سبسیډي ده دی وخت بالکل صحیح او دا په واحد ملک دی په پاکستان په دنیا کې چې داسې پکې کېږي دا چتم ایجوکیشن هایر ایجوکیشن چتم فری نه لوور ایجوکیشن یا سکول ایجوکیشن کالج پورې هو ټیک ده دا ایجوکیشن چتم فری نه جي سټوډنټانو سره دا طریقه کوي بار په یورپ کې څه ملکونو کې چې هغې بینک نه لونز ورته حکومت ارینج کړي خو د سټوډنټ چې کله ګریجویټ شي نه پاسه لون واپس کوي صحیح کله کله به انټرست سي کله انټرست پې نه وي څه ځینو کې سکالرشپ سکیم یې سوان دا خو چې ما داسې چې 88,000 هر یو سټوډنټ ته سکالرشپ میلاویږي نه درورز in almost 50% او ځینې کسان ته خو د 50 نم سیوا ده نو دا خو اخراجات دي او دا زمونږ دغه دی دې نه پس د نه علاوه زمونږ سکالرشپ سکیمز یو مونږ دا ضرور ټول زمونږ ټیچر چې کوم سټاف دي زمونږ سټاف ممبر ټیچر او زه خپل هم مونږ زه دا هغه مې د سټوډنټانو د
فی والا صحیح یو خو دا چې موږ ګارنټي کوو چې د چا تعلیم به په فی نه خرابېږي د فی په وجه به دا نه چې هلک به د هغوی خو مسله دا چې زمونږ خپل هم چونکې ټیوشن فی زمونږ چې دی د هغې نه تقریبا 70% اخراجات دی نه موږ وباسو. سر دا تپوس به کومه چې انتظامی امور تر سره کولو کې ظاهره خبره ده چې تاسو د درس و تدریس شعبې سره کافي وخت نه منسلک کې شپږ میاشتې دلته کې د یونیورسټۍ کې د وایس چانسلر یا د مشر په حیث باندې ستاسو وشوې کلچرلی ریلیجیسلی یا دا شانت نور مختلف حوالو سره کو ګورو دا ریجن چې کم دی دا ډفرنٹ دی په حیث د په نسبت باندې د پېښور یا د نورو علاقو دلته کې داسې خبرې شته دی چې لکه مطلب دا دی چې هغه ټول څیزونه هغه امپیکټ یا هغه اثر د سټوډنټس پر رویو باندې دی او هغه بیا نیغ په نیغه د انتظامیې دپاره د ډپارټمنټس دپاره د فیکلټي ممبرز دپاره څه مشکل پیدا کوي یا څه اسانۍ پیدا کوي ځکه موږ به دواړه خبره کوو لکه چې د هر چیز افیکټس هم وي سایډ افیکټس هم وي نو مردان کې د مردان د خلکو او بیا ورپسې ګیر چاپېره علاقې او د نورو پرتو علاقو نه چې کوم خلک دلته کې راځي نو هغه ستاسو ته چیلنجز سیوا کړي دي که اسانیانې ذاتي پیدا کړي زم چې په دې لږه خبرو شي چې ریجنل وایز دا خلک یا د دې ځای اوسېدونکي څنګه دي زه خپله دې نه مخکې کوهاټ کې مې ویسي پاتې شوی یم او بیا هزاره کې وم جی نو دا یو ساوت او بل نارت او سنټر صحیح نو دا لږ ډېر ایکسپیرینس زما شته چې کوم ځینې ځای کې ډېر هارډ ایریا او ځینې ځای کې ډېر سافټ ایریا دې نه علاوه زما هایر ایجوکیشن کې مې ایکسپیرینس دی په اسلام آباد کې د کار کولو جی آی کې انسټیټیوټ کې شپږ کاله ما تېر کړي په انیشل سټیجز کې نو ما زه د دې علاقې سره زما تعلق دی زه یم بیسیکلی د مردان دیس از ا کوینسیډنټ چې دا ډېره ښه خبره ده صحیح مطلب تاسو اوس تعریف کوئ نو زه خو دا دی چې ما ته خپله ایز ا اکیډمیکس چونکې اکیډمیکس او ټیچنګ کې د 30 سال نه وشو زما نو ما ته خو سم نیګیټیو نه ښکاري دا ټول پازیټیو دي دا سوسایټي ازي کې دغه شاني او تاسو شروع کوم فرمایل چې بنیادی تور باندې داسې قسم لسیزونه مخې ته راتلل دا چې کوم دي د ریسرچ دپاره د تحقیق دپاره یو بنیاد ګرځي دا بنیاد بالکل ما ته نه ښکاري چې دا دلته کې څه شی نیګیټیو دی او څه نیګیټیو نشته دا از چې دی سوسایټي نه ریفلیکټ کیږي زما بیهیویر چې دی زما څه سوسایټي نه ریفلیکټ کیږي نو په کیمپس کې دننه چې څه اکټیویټیز یو څه تاسو ته بیهیویر ښکاري د سټوډنټانو یا د ټیچرانو یا د سټاف نو هغه د سوسایټي ریفلیکشن د سوسایټي نه بعد خو یې منګه نه ایگزیکټلی دا خو دغه یو سوسایټي کې به دا خو کېدی نه شي چې زه په مردان کې مو دلته خلک زه ایکسپیکټ کوم چې بیهیویر به لکه داسې کوي چې څوک مدینه کې دي جی یا په دوبۍ کې دي نو دا خو کېدی چې هغې خپله سوسایټي د سوشل امپیکټ وي او تنوع چې کوم دی هغه ډېر ښه رنګونه هم لري اخرنی سوال مې دی سر چې انتظامی امور تاسو وایي چې ډېر وخت نه ترسره کوئ ظاهره خبره چې وخت په وخت باندې ټیکنالوجي لګیا دی اپډیټ کیږي نو انتظامی امورو کې د ټیکنالوجي تاسو استعمال کوئ او اهمیت یې څومره دی دا خو زه ما خو کمپیوټر ساینس کې پی ایچ ډي خپله کړې ده او ارټیفیشل انټیلیجنس زما مین ټاپک و او ټیکنالوجي سټوډنټ یم دا خو ډېره ښکلې خبره شوې زه خو زما خو خیال دی چې ټیکنالوجي څوک نه یوز کوي یا ارټیفیشل انټیلیجنس نن سبا کو څوک نه یوز کوي نو دا به ایر ایلیمنټ شي داخل دا به ایر ایلیمنٹ شي دا کس به لټریټ نه دا ته موږ تعلیم یافته نه وي دا د تعلیم دا ډیفینیشن چینج کېدو والا دی او جو ډیجیټل لټریسي نه اوس اے آی لټریسي ته خبره زی موږ چې به نن نه بل لاس کاله پاس دای چې چاته ارټیفیشل انټیلیجنس نه ورزي یا نشي یوز کوي نه هغه به ایکچولی تعلیم یافته سړی نه اته موږ چې دا لټریټ نه دی نو زما خیال دی چې ټیکنالوجي چې ده که نه چې دې نه غیر نه سبا ځکه کار نشي کېدی چې موږ سره دا 16,000 سټوډنټان شو 1100 زموږ نان ټیچینګ سټاف دی 400 زموږ ټیچینګ دی او زموږ سره څومره خلک چې سیچویټډ جی سر 1000 زموږ 20,000 خو ډایرکټ زموږ خلکو سره لینک دی چې څومره راځي سال کې کو تاسو راشئ نو ته زموږ یو میله لګېدی پوره دومره خلک راځي او ځي او دغه نو دا 20-25,000 خلکو سره ډیلینګ مینوال سیسټم باندې نشي کېدی مخکې دا سیسټم و نن 30 سال یا 20 سال مخکې अब یوه یونیورسټي وه یا به یو اداره وه هغې کې دننه به 150 کسانو هغه خلکو ته بای نیم یادو چې دا د دې کس نوم دی دا دی اوس خو جي چونکې پاپولیشن ډېر سیوا شوی دی او دا یو ښه خبره ده چې پاپولیشن ډېر دی خلک خو مین خلک د سوسایټۍ دغه په خلکو مانی نو ما خیال چې ټیکنالوجي یوز نه غیر کېږي نو موږ ډېر ټیکنالوجي دی وخت کې اډاپټ کړی یم دا چې کله مخکې د یونیورسټۍ کې ټیکنالوجي وه زما نه مخکې زما راتلو نه پس موږ یو سیسټم موږ نوی راوستی هغې ته موږ ای آفس ویو دا موږ هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد نه فري آف کاسټ اخیستی
او ایمه دا ټول فایلونه زموږ په ایمو کې. ډیره مهرباني ډاکټر جمیل احمد صاحب، تاسو وایس چانسلر یې او یقینا چې موږ سره پینل ډسکشن کې نن تفصیلی خبرې اترې وشوې. زه به خپل دویم درون میلمه طرف ته، دویم پینلیست طرف ته ځم، چونکې ډاکټر طارق محمود صاحب موږ سره موجود دی، ډایرکټر دی د اورک ډپارټمنټ هم په دې یونیورسټۍ کې لګیا دی، خپل خدمات تر سره کوي. بنیادی طور باندې د اورک ډپارټمنټ څه دی، د دې کار هوښیار څه دی، مقاصد او اهداف یې څه ټاکلي دي او په هغې کې څومره پروګرس شوی دی، مستقبل لپاره کم کم چیلنجز دي یا مسلې دي چې د هغې په بنیاد باندې هغې د حل دپاره لارې لټوي، او د دې چې کم دی د دې ډپارټمنټ امپیکټ یا اثر په طلبه او طالباتو باندې څه دی او مارکیټ سره دا څومره چې کم دی الاین کوي، هغه ټول څیزونه کم چې موږ ته پکار دي وخت په وخت باندې. ډېره مهرباني سر. ړومبی خو همدغه سوال دی چې اورک ډپارټمنټ بنیادي طور باندې کار څه کوي او کم اهداف یې ځان ته ټاکلي دي؟ ډېره مهرباني جی. د مشرق ټي وي او ستاسو چې تاسو دلته راغلې، تشریف هم وروړو او د یونیورسټۍ او د سټوډنټانو او د کمیونټي مسایل او جاګر کولو دپاره تشریف وروړو. مهرباني جی. که تاسو وګورئ جی د ټایم هایر ایجوکیشن رینکینګ او بیا لوکل رینکینګ چې ایچ ای سی کوي، نو په 2012 کې زموږ یونیورسټي په خیبر پختونخوا کې سیکنډ راغلی و جی، او په پاکستان کې نمبر 12 راغلی و 2012 کې جی. هغې نه پس بیا ایچ ای سی رینکینګ نه دی کړی جی. د دې یونیورسټۍ 16 سال عمر دی تقریبا، او اوس چې ټایم هایر ایجوکیشن د امریکې یو اداره ده او هغه انټرنیشنلی رینکینګ کوي هر کال. نو 2022-23 کې مونږ نمبر 1 جی، 2023-24 کې بیا نمبر 1، 24-25 کې بیا نمبر 1 شو، اوس 25-26 کې بیا نمبر 1. په کې پی کې گذشته ان سیریز ان رو مونږ 15 کاله نمبر 1 یونیورسټي یو. اوس د دې امپیکټ په عوامو څه پرېوت، مونږ 18,000 اپلیکیشنز راشي، مونږ پکې 3,500-600 سټوډنټس واغستل، ایډمیټ کړل. دا باقی بیا مونږ نه پاتې شو. که مونږ سره ګورنمنټ هیلپ وکړي او مونږ نیو بلډینګ کنسټرکټ کړو، انشاءالله 2-3 بلډینګز باندې کار شروع دی، نو مونږ به دا کم سټوډنټان چې مونږ نه پاتې شو نو مونږ به دا ایډمیټ کړو، مونږ به دا داخله ورکړو ورته، او 6-7 هزار ته به مونږ دا سالانه ایډمیشنز ورسو. خو تاسو دا وګورئ جی چې 18,000 پلس اپلیکیشنز راځي یو ادارې ته، نو دا د عوامو، دا د ماشومانو، دا د پیرنټس، دا د سوسایټي به دې ادارې باندې یو ټرسټ دی. بیا راځو جی ریسرچ حواله سره چې زمونږ یونیورسټي، زمونږ سره 33 یونیورسټیز دي ټوټل کې پی کې جی، او زمونږ اورک چې دی آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلایزیشن، د دې بنیادی ډیوټي دا ده چې مونږ یو ون سټاپ سولوشن ورکو. ټول زمونږ چې کوم اکیډمیا دا زمونږ ریسرچر دي، زمونږ سټوډنټس کوم ریسرچ کوي، چې هغې ته یو آفس یو چترې لاندې هیلپ وکړو. د هغې زمونږ سټیپ 1 دی جی چې مونږ ګرځو په مختلف پروجیکټس پسې، که هغه د ډایرکټریټ اف ساینس اینډ ټیکنالوجي، که هغه د پاکستان ساینس فاونډیشن، که هغه د یو ایس ای ډي، که هغه د ایچ ای سی، که هغه ان آر پی یو، که هغه یو این ډي پی، که هغه یو این او، که ډفرنٹ پروجیکټس وي، نو هغه مونږ آئیډینټیفاید کو او کم متعلقه فیکلټي ده هغې ته مونږ هغه سرکولیټ کو جی. بیا هغې په پروجیکټ جوړ کړي، زمونږ یو پینل یې وګوري او هغه وایس چانسلر صاحب هغې اپروول ورکړي، هغه مونږ سبمیټ کو. دا زمونږ لومبنی کار دی. هغې له بجټ جوړول، هغې سره هیلپ کول، هغې سره د هغې ریسرچ کې څومره متعلقه زمونږ هیلپ وي، نو هغه ورسره دا آفس کوي د سبمیټ کولو پورې چې هغه اپروډ شي جي. بیا د هغې بجټ راشي، د هغې آډیټ کول، د ټول سیزونو کې ورسره مونږ هیلپ کوو. که هغې پریکیومنټ کوي، دا آفس ورسره هیلپ کوي. صحیح. د دې آفس دویمه ډیوټي دا ده چې انټرنیشنل لینکیجز مونږ جوړ کو، نیشنل او انټرنیشنل دواړه، چې مونږ خپل نیټورک هم جوړ کو او مونږ انټرنیشنلی هم دغه جوړ کو. نو خپل کې مونږ 2 پیرلل لګیو. پرون مونږ باکو سټیټ یونیورسټي سره انټرنیشنل وی سی صاحب دغه ساين کو ایم او یو جی. دا مفاهمتی یادداشت یا میمورینډم اف انډرسټینډینګ ریسرچ بیس دی، د کې به کلچر سټوډنټس په ایکسچینج کیږي، فیکلټي په ایکسچینج کیږي، او د هغې یونیورسټو سره کې به موږ مشترکه سیمینارز، ورکشاپ، ریسرچ اکټیویټیز، ریسورسز شیرینګ، هر څه به موږ دا کوو. نن موږ کامسیټ سره یو ایم او یو ساين کړه او هغې راغلي. اوس موږ دلته خپل کنسورشیم جوړو د اورکس،
چې کوم دی ایریا کې ومن یونیورسيټي دا موږ سره انجینرینګ یونیورسيټي دا سوابع کې 3 یونیورسيټي دي چې موږ خپل لوکل خپل نتورک کو او بیا انټرنیشنلی نتورک ور سره جوړ کو. اوس تاسو به وایي چې تاسو افیسز څه کارکردګي وکړه چې تاسو 2009 نه شروع شوه د یونیورسيټي او 2026-25 پورې نو موږ جی د 57 کروڑ روپو 96 پروجیکټ کمپلیټ کړل. صحیح. نو دا یو داسې اماونټ دی چې زما په خیال نشي چې نور یونیورسيټو به دونه غټ ریسرچ نو دا بیکاز اف فیکلټي زموږ فیکلټي چې دا هغه ډېر څنګه چې وایس چانسلر صاحب وایي چې نمبر اف پی ایچ ډیز پکې ډېر زیات دي او ډېر ښه ریسرچ او ډېر ښه یونیورسيټو نه هغه پی ایچ ډي ډیګري حاصل کړې ده. اوس موږ 97 کروڑ روپو پروجیکټ کمپلیټ کړی جی او دا 57 کروڑ 96 پروجیکټ زموږ دی وخت کې پایپ لاین کې تقریبا 24 پروجیکټ روان دي. نن زموږ ډایریکټریټ اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي سره د 30 میلیونز پروجیکټ او 3 پریزنټیشنز دي. اوس ښه انټرسټینګ پروجیکټ دی یو د ډینګي حواله سره چې دا موږ څنګه کنټرول کوو. دویم ور سره د زموږ د اے آی حواله سره چې دا به انټیګریشن په کلاس رومز کې څنګه کیږي. داسې نور زموږ فشریز ډپارټمنټ ور سره پروجیکټ سبمټ کړی دی. کمپیوټر ډپارټمنټ یو بل پروجیکټ هم سبمټ کړی دی. نو دین علاوه زموږ ایم او یوز چې دی 104 ایم او یوز شوي دي تر اوسه پورې. دی 104 کې 45 ایم او یوز چې دی دا انټرنیشنل یونیورسيټي سره دي. هغه یو اس اے کې هم دي جی هغه یو کې کې هم دي هغه یورپی یونین کې هم دي هغه چاینا سره هم دي. زموږ هر یو کنټریز کې 3 سلور یونیورسيټي سره بیسټ یونیورسيټي سره زموږ ایم او یوز دي. انټرنیشنل لینکیجز باندې هم کار کوو او لوکل لینکیجز باندې هم زموږ کار شروع دی. تاسو ته یو بل یو فګر وایو چې 25 پیټنټ اوسه پورې د عبدالولي خان یونیورسيټي په نوم رجسټرډ شوي دي. زبردست. یعنی مطلب دا دی چې هغه ستاسو خپل پروډکټ دی. زموږ خپل ریسرچ دی او خپل پروډکټس دی. اوس وایس چانسلر صاحب موږ له ډایرکشن راکو چې دې باندې امیډیټلی کته یو ریسرچو کې هغه الماری کې پروتي نو سو وټ څه فائدې وشو جی نه کمیونټي ته فائدہ ورسېده نه خلکو ته فائدہ ورسېده نه یونیورسيټي ته فائدہ رااله. مونږ یو اس ته تلو ټریننګ لا جی نو هغه کې مونږ ته وې چې تاسو ګوره صرف نمبر اف سټوډنټس رجسټریشن باندې مکوي کا. صحیح. تاسو په کریټیکل تھینکینګ کیوریوسټي انوویشنز باندې کار وکړئ چې د خلک داسې ریسرچ وکړي چې اول هغه ستاسو مقامی د معاشري مسایلو حل روزي. مثال په توګه د کبانو په پالنه کې څومره په بهتري راتلی شي د مختلفو هغه بیماریانو چې کوم روزانه ته موږ تنګ یو لکه ډینګ یو د ندی مخنیوي څنګه کېدای شي. دا ټول ریسرچز یا دا ټول تحقیق چې کوم د محققینو په دې تحقیق کوي چې دا مسلې څنګه قابو شي. بالکل جی تاسو صحیح نشاندهي وکړه او بلکې تاسو فرمایل نو صرف ما هغه لوبه بیا خلاصه خپل کتونکو ته کوي. بالکل. اوس سر دویمه زموږ مسله دا ده چې ریسرچ په اوشو هغه الماری کې بند پروت و. جی ها. نو زموږ وایس چانسلر صاحب موږ ته یو ډایرکټرز بلکې سحر موږ به یو میټینګ کړی دی چې دا ریسرچ په اوس تاسو کمرشل کوي دا به کمرشلایزیشن ته بوزي. زموږ دوه ډاکټرانو په جرمني کې یو ډاکټر عابد او یو زموږ ډاکټر شیر بهادر د ډي وی ایم انیمل هسبنډري کالج پرنسپل هم دی وخت کې هغه دوه پیټنټ رجسټرډ کړل. هغه پیټنټ دی ویکسین باره کې دا کم زناور چې د مارچ اپریل کې ډیر گرینری دلته د ملک نو هغه صدا سي جراثیم خوري هغه د تورشي نو هغه هیزه شکار شو مړ شي ایون نو هغه اگینست هغه یو پیټنټ رجسټرډ کو په جرمني کې هغه موږ سره اپروول راغی موږ شیر هم کړ په سوشل میډیا باندې هغه اوس موږ ایم سنس پرایویټ لیمیټډ او نور کمپنیانو چې دی هغه سره نیګوسییشن سٹارټ دي چې دا مونږه کمرشل کو او دا د دې ریوینیو چې راشي نه او په هغه ډپارټمنټ هم لګي او په یونیورسيټي هم لګي. ډیره مهرباني سر او یقینا چې زه دا وایم چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې ماته سوال مکمل ونه شو ځکه چې هغه په یو تسلسل کې ډیر خولي طریقې سره خپل امور چې کم دی بیان کدون کې ورکوټ شانت دماغ لو او اغه نه پس به عمده پینل سره زموږ ډسکشن هم دغه شانت رواني موږ سره اوسئ.
جی محترمو کتونکو یو واري بیا هرکلی څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ د پروګرام شروع دی فرام د کیمپس او مونږ د مین وړاندې په تفصیل سره خبرې اترې وکړو د وایس چانسلر صاحب خبرې هم تاسو اورېدې بیا په دې کې زموږ د پروګرام چې کوم بنیادي مقصد دی څنګه چې ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې هم ویل چې اور ایک ډپارټمنټ اصل کې دیس اهمیت څه دي خصوصیات څه دي او څومره حد پورې پروګرس کړی دی مستقبل لپاره کم اهداف ځان ته ټاکلي دي نو دې نه دا مونږ ته معلومیږي چې عبدالولي خان یونیورسټي مردان چې کوم دی په بھرپوره طریقه باندې خپل کوششونه او کاوشونه جاري ساتلي دي او کوشش دا کوي چې د دنیا د ګلوب د نورو څنګه چې مونږ موجوده وخت کې پوره دنیا ته پوره نړۍ ته ګلوبل ویلیج وایو یا یو کلیواله نړۍ چې کوم دی دینه جوړه شوې ده دا یو کلی دی اوس پوره دنیا نو د ټولو ګاونډیانو سره د ټولو دنیا د یونیورسټیانو سره په بهتره طریقه باندې یو لړۍ کې چې کم دی د کړۍ په صورت باندې تړلی شوي دي چونکې مونږ چې کوم ځای ته لاړ شو کمی تعلیمی ادارې ته لاړ شو مخکې به دا خبره کېده چې پړوګې لیکوګې تو بنوګې نوابو کھیلوګې کودوګې تو هوګې خراب خو اوس خو دا سین بیخي الټه شوی دی ځکه چې که اوس مونږ وینو نو بابر اعظم د محمد رضوان او دا شانتې لوی لوی ستوري دا په کرکټ کې دغه شانتې قمر زمان او بیا چې کم دی جامشیر خان او جمشید خان دا ټول هغه نمونه دي چې مونږ په سکواش کې وینو دغه شانتې په مختلفو لوبو کې مونږ ډېر لوی لوی نمونه ولید وینو هم موجوده وخت کې ځوان کولم په دې کې ډېر لوی کردار ترسره کوي ایتھلیټس چې مونږ وګورو نو په عالمي کچ باندې د پاکستان بیرغ او پاکستان نوم چې کوم دی روښانه کوي د ټولو نه غټه خبره دا ده مونږ ته دې وخت کې والدینو ته چې کوم لوی چیلنج پیښ دی هغه دا دی چې د هغې بچي ځوانان یا پیغلې په نشي توکو باندې اخته کېږي هم په دې وجه باندې چې هغې ته داسې ماحول نشته داسې سرګرمۍ نشته چې هغې پکې خپل بدن په بهتره طریقه باندې استعمال کړي او هغې څه کریټیویټي وکړي څه داسې سیز جوړ کړي یا څه داسې کار وکړي چې د هغې په بنیاد باندې د هغې نوم روښانه شي ځکه چې انساني بدن بنیادي طور باندې چې کوم سیز اوري ګوري سکي ټچ کوي د هغې په بنیاد دغه په مغزو کې هغه ټولې خبرې را جمع کېږي او هر یو انسان انفرادي طور د دې معاشرې یو فرد دی یو اکایي ده دا ټولې اکایانې را جمع کېږي یو ځای جوړوي او بیا د هغې اجتماعي آوټپوټ څه دی انفرادي طور باندې د هر یو انسان ډیفاین کوي د معاشرې تهذیب کلتور ثقافت تنوع دا ټول څیزونه پکې بیا راښکاره کېږي نو راځو به په دې حواله باندې به خبرې اترې کوو د سپورټس ډایرکټر سره دې وخت کې خوشبختي ده زموږ ډاکټر فاروق حسین صاحب موجود دی یقینا چې د دې به عمدې فیلډ کې چې کوم دی متعلقه ایکسپیرینس هم وي او بیا یونیورسټۍ کې دننه د لوبو په ماحول کې امنناکه طریقې سره دا مخ په وړاندې بوتلل هر چا ته خپل حق ورکول متعلقه خلک متعلقه پلیټ فارم باندې راوستل چې په رجم بم پکې ونشي او ماما کاکام پکې ونشي او په بهتره طریقه باندې صحیح سټوډنټس رام شي او هغې بیا نه صرف د یونیورسټۍ په لیول باندې بلکې صوبایي او قامي او انټرنیشنل لیول باندې د پاکستان نوم هم روښانه کړي او خپل ځان دپاره د پیسو ټکو ګټلو سبب ګرځي او ښه صحت سره هغې ژوند هم کوي ځکه چې ماهرین دا هم وایي چې کم میدانونه آباد د لوبو کمو علاقو کې نو هلته کې هسپتالونه شاړي ډاکټر صاحب ډېره مهرباني دا گزارش ما کولو چې بنیادي طور باندې دې وخت کې ستاسو څومره ټیمونه موجود دي په کم کم گیم کې تاسو ټیم جوړ کړی دی او په کم کم لیول باندې هغې لګیا دی خپله برخه ادا کوي ډېره مننه جی د مشرق ټي وي او ستاسو چې تاسو زموږ یونیورسټۍ ته دا موقع راکړه چې موږ تاسو ته خپل زموږ څونه اچیومنټس دي او د زموږ څه کارونه دي د هغې متعلق تاسو سره خبره وکړو تر کومې د عبدالولي خان یونیورسټۍ د سپورټس ډپارټمنټ تعلق دی جی نو موږ دلته 4-5 قسمه اکټیویټیز کوو یو دلته زموږ ډپارټمنټس دي چې هغې دپاره موږ انټر ډپارټمنټس اکټیویټیز کوو د سپورټس یو زموږ سره افیلیټډ کالجز دي سرکاري او پرایویټ افیلیټډ کالجز دي دا هم تقریبا راوند اباوټ 30 کالجز دي د دوی دپاره موږ یو بیل سپورټس اکټیویټیز کوو د هغوی چې کم الکان یا جنکې مونږ سره دي هغوی دپاره یو اکټیویټیز رواني زبردست یعنی مطلب دا ټوله خبره یونیورسټۍ پورې محدود نه ده بلکې دې سره افیلیټډ کالجز هم ستاسو په زیر نګرانۍ کې کار کوي بالکل داسې دی جی د لوبو میدان کې جی دې نه علاوه جی مونږ سره چې څونه د لوبو میدانونو فیسیلیټیز دي هغه زمونږ چې کوم مونږ سره لنډ زمونږ کمیونټي ده هغې ته هم هغه اویلیبل دي چې هغوی راځي او هلته پکې خپل اکټیویټیز دپاره چې کله مونږ نه فارغ وي نو یوټیلایز کولی شي د دې اکټیویټیز کې چې کم مونږ سره بیسټ پلیران شي د هغوی دپاره کمیټۍ جوړوي بیا زمونږ انټر یونیورسټي لیول اکټیویټیز کېږي چې کم کې زمونږ د یونیورسټۍ د افیلیټډ کالجز د ډپارټمنټس نه هغه بیسټ ماشومان یا ماشومان مونږ چې کم دی هغه روچت کو او هغوی ته مونږ دا اپرچونیټي ورکو چې هغوی د ملک مختلف علاقو کې لکه مثلا کراچۍ کې لاهور کې کویټه کې پیښور کې هر ځای ته چې نو هغه ټیمونه مسلسل زمونږ رواني ترانسپورټ ماشاءالله زمونږ د یونیورسټۍ ښه زبردست دی نو ترانسپورټ فیسیلیټیز د هغوی دپاره د هغوی ریفریشمنټس دا ټول انتظامي او هغه یونیورسټو ته په هغه علاقو کې ایزي ولته کمپیټ کوي
او هغې نه پس چې کوم دی نو واپس راځي خپل ایکسپیرینس ماشاءالله زبردست. نو کم گیمز داسې دي چې سر چې تاسو ټیم پکې موجود دی؟ زمونږ چې د ایچ سی څونه ایونټ ټیم کیږي لکه کرکټ دی، هاکی دا، والیبال دی، فوټبال دی، بیډمنټن دی، ټیبل ټینس دی، سکواش دی، باډي بیلډینګ دا، چې مونږ سره دلته کم هم اویلیبل سپورټسمینان دي، کمپیټیټیو سپورټسمینان، هغوی زمونږ هغه ټیمونه مونږ هغوی ته نوټیفای کو، ای راشي ټرایلز ورکي، یا د هغوی نه مخکې د هغوی انیشیل گیمونه شوي نو هغې کې مونږ هغه ټیم پک کړی، نو هغوی هغې نه پس چې کوم دی هغه یونیورسټو ته ځي. بیا چې کوم ډېر آوټسټینډینګ ماشومان وي هغه داسې مو شي لکه زمونږ کرکټ کې یو هلک و هغه نن سبا یو ای زمونږ ایک سټوډنټ دی فارغه شوی یو ای کرکټ ټیم کې دی. دغه حساب زمونږ ماشومان دي جی دې ځلته په آل پاکستان کې د پاکستان ټولو یونیورسټو کې هغوی دریم پوزیشن واخیستو د بیډمنټن ماشومان یې دلته. زبردست. دغه حساب سره زمونږ د کرکټ ټیم چې کوم دی د بیسټ کمپیټیټیو ټیم رواني، والیبال به اوسه پورې زمونږ پاکستان کې 1 2 3 پوزیشنو باندې روانو. دغه حساب سره فوټبال د زمونږ چې دلته څونه لوکل سطح باندې زمونږ گیمونه کیږي تقریبا هغې ټولو کې مونږ پارټیسپیټ کوو، هغه چې سي ته هغه ټیمونه مونږ وړاندې. بالکل صحیح ده ماشاءالله. او اچیومنټس خو ستاسو ښه دي، تاسو ځان ته چې کوم روډ میپ جوړ کړی دی هم ډېر ښکلی دی. چیلنجز پکې څه دي سر؟ داسې دی جي تاسو ته وي سی صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې تر کومې چیلنجز ني تاسو وړاندې نه شئ تللی. ایگزیکټلی همداسې ده. او مونږ د لکه یو فاینانس یو ایشو وي عموما د هغې ماشاءالله وایس چانسلر صاحب چې راغلی د هغې مونږ یو حل راوښکه. صحیح. اوسه پورې زمونږ هر ټیم کې دا ایشو وي چې یاره سرکاري پیسې شته او نشته، څه چل به کوو. مونږ دې ځلته یو نوې سیټ اپ ته لاړو، او چونکې څنګه چې اولمپکس کوي، څنګه چې مختلف ارګنایزیشن کوي، مونږ دې ځلته سپانسرشپ ته لاړو. زبردست. او ماشاءالله 100% خو تاسو داسې نه شي ویلی لکه زموږ څونه ریکوایرمنټ سپانسرشپ زمونږ انیشیل سټیجز کې مونږ روان کو، نو مونږ چې څونه غټي چیلنجز هم دی تاسو ډیولپ کولی زمونږ چې کم سپورټس والا ګراوندز دي یا جیمنیزیمز دي، او بیا ستاسو د ټیمونو پارټیسپیشن. نو مونږ یو نوې لاره باندې یونیورسټي روانه کا چې ان شاء الله راتلونکي څو کالو کې به مونږ سپورټس خپل ټول سپانسرډ سپورټس وکړو. مونږ به ان شاء الله سرکاري پیسو ته ضرورت نه راځي ود د پیسیج اف ټایم. زبردست. او دلته کې زه به دا خبر هم کول غواړم چونکې په هر ډسټرکټ کې باقاعده د لوبو د محکمې دفتر موجود دي او په هغې کې ډسټرکټ ایجوکیشن د سپورټس افیسر هم موجود دي. نو زه دا وایم چې بنیادي طور باندې خو د هغې کار دا دی چې یونیورسټو ته او د ټولو سره الاین نو لایزون کې وي تاسو سره او د هغې ریسپانس صحیح هغې سره تاسو څنګه په بهتره طریقه باندې چې کوم دی ان ټچ شي. او جی دلته څه د سپورټس زمونږ فیسیلیټیز داسې دي چې هغه یونیورسټي کې لا نشته. هغه زمونږ مردان بورډ کې دي یا ډسټرکټ چې کوم زمونږ سپورټس افیس دی هغې کې وي، نو په هغې حوالې سره مونږ ډېر ښه کوارډینیشن روان دی. ایون بورډ سره هم چې کوم فیسیلیټیز مونږ سره ښي ای مونږ سره دلته یوټیلایز کوي، چې کوم هغوی سره دي مونږ فریلی او ډېر لکه فرینډلی انداز کې هلته یوټیلایز کوو. یو بل سره ډېر ښه کوارډینیشن زمونږ په دې حوالې سره روان دی. بهرحال ډېر زیات خوند یې وکړو ډومبې چې موږ کوم ډسکشن پینل ډسکشن نو هغه سرته رسي او یقینا چې اوس به موږ یو دمه اخلو. درې واړو مېلمنو زه ډېر زیات مشکور یم چې تاسو خپل اهم او قیمتي وخت مونږ له راکو او یقینا چې ډېر په ښکلي طریقه باندې په هر لحاظ سره د ایڈمنسټریشن نه واخلې تر ډپارټمنټ د ریسرچ بیا ورپسې زموږ چې کوم هم نصابي سرګرمۍ ورته اوس ویلې کېږي، مخکې به غیر نصابي سرګرمۍ وي، اوس سپورټس هم نصابي سرګرمۍ دي. نو په دې بنیاد باندې دا ټول چې کوم دی په بهتره طریقه خپل اهداف ټاکلي دي. وخت په وخت باندې چې کمې کوتاهۍ دي هغه به هم مخې ته راځي، خو چې کوم ښه څیزونه دي په کار دی چې هغه وستایلی شي، دې سره حوصله جذبه نوره سیوا کېږي او خلک چې کم دی خپل کار کې نور هم نکار راولي. دمه اخلو او هغې نه پس به د عبدالولي خان یونیورسټۍ مردان د مختلف چې کوم متعلقه فیکلټي ممبرز دي هغې سره به د پینل سیکنډ ممبر سره به چې کوم دی خبرې اترې کوو. مونږ سره اوسئ. جی محترمو کتونکو یو وارې بیا هرکلې او اوس به مونږ د خپل سیکنډ پینل سره همدغه ډسکشن جاري ساتو چونکې زمونږ پروګرام کې مونږ کوشش دا کوو چې هر لحاظ سره خبرې وشي. سیکنډ پینل کې چې کوم درانه مېلمانه ما سره موجود دي پروفیسر ډاکټر محمد اعظم خان او دی ډین فیکلټي دي بزنس اینڈ اکنامکس، همدغه شانتې مونږ سره ډاکټر نور جهان صاحب موجوده ده کوم چې اسوسییټ پروفیسر ده د اکنامکس او ورسره دلته کې د زنانو د حقونو د زنانو د تحفظ محفوظ ماحول ورکولو په حواله باندې د دې کار او کردار ډېر اهم دی او زه دا خوشبختي ګڼم چې په دې ریجن کې مونږ سره داسې زنانه موجودې دي چې هغې په خپله باندې یو لوړ مقام ته ورسي او بیا نور جنکو ته طالباتو ته بهتر ماحول ورکولو
ټولو دپاره خپله برخه کردار ادا کوي. دریم زمونږ د نن په پینل کې به میلمه وي فضل ستار دورانی صاحب دی چې کوم د پرنسپل دی د پښتونخوا کالج اف آرټس او یقینا چې دی په بهتره طریقه باندې په خیبر پښتونخوا کې چونکې مونږ یو ډایورس کلچر لرو دلته کې بیا ډیفرنٹ مونږ سره سورسز دي داسې سورسز چې د هغې په بنیاد باندې ګټه هم کېدی شي او دنیا سره زمونږ هماهنګي هم پیدا کېدی شي. په دې به خبرې اترې کوو. ډېره مهرباني د درېو واړو میلمنو چې تاسو خپل اهم او قیمتي وخت مونږ له راکو. پروفیسر ډاکټر محمد اعظم خان صاحب لومبې خو به زما دا گزارش وي چې بنیادي طور باندې اکنامکس ډپارټمنټ چې کوم دلته کې کار کوي تاسو چونکې د ډین په طور باندې خپل خدمات ترسره کوئ نو څه هلې ځلې روانې دي اهداف څه دي او د هغې دپاره څومره پروګرس تر اوسه پورې شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو زه د مشرق ټي وي او ستاسو د پوره ټیم مشکور یم چې تاسو عبدالولي خان پوهنتون ته او د دې پروفیسرانو سره وایس چانسلر سره او پینل سره ډسکشن کوي په ډېر اهم امور باندې چې هغه تعلیمي امور دي او دا اویرنس او دې باندې ډسکشن ډېر زیات ضروري دی او د وخت تقاضا ده. زه خو به حیثیت ډین فیکلټي اف بزنس اینڈ اکنامکس کار کوم. دی وخت کې موږ سره 5 ډپارټمنټ دي. اکاونټینګ اینڈ فاینانس دی, انټرپرینورشپ اینڈ مارکیټینګ دی, هیومن ریسورس مینجمنٹ دی, اکنامک ډپارټمنټ دی او ټوریزم اینڈ هاسپټیلیټي ډپارټمنټ دی. زبردست. اسی خو اره یو فیکلټي ډېره زیاته اهمه ده خو زما فیکلټي چونکې زه ډین یم نو زما فیکلټي د ټولو نه اهمه په دې ده چې موږ په دې فیکلټي کې بزنس لیډر او منیجر پروډیوس کوو. زبردست. موږ اکانومست اینڈ پالیسی انالیست پروډیوس کوو. مونږه ښه ګډ انټرپرینور پروډیوس کوو. مونږ چې کوم دی نو سکل مین پاور پروډیوس کوو او هغه مارکیټ ته لیږو او هغې چې کوم دی نو ځای په ځای په مارکیټ کې په سوسایټي کې او د کمیونټي ته او د اوورال اکانومي ته هغوی ډېر ښه پازیټیولی کنټریبیوټ کوي. بالکل صحیح ده. کوم کنټریبیوشن چې دي نو زه وایم چې داسې ګوتو په بندونو مختصر ذکر وشي. ښه زمونږ خو چې کوم مونږ انسټیټیوټ اف بزنس سټډیز اینډ لیډرشپ دی هغې کې 3 ډپارټمنټ دي. نو د دې چې کوم ګریجویټ دي نو دا زیاتر چې کوم دا بینکینګ انډسټریز دي نو هغه ځای ته ځي هلته هغوی کنټریبیوشن کوي. زمونږ چې کوم د اکنامکس ډپارټمنټ کم پروډکټس دي یا زمونږ ګریجویټس دي نو هغه بینکینګ سیکټر ته هم ځي او هغه په دې کم چې د ورلډ بانک سره کم ارګنایزیشن دی نور 19 نو هلته کې ځي کارونه کوي. او د دې نه او داسې د ټوریزم ډپارټمنټ چونکې هغه خو یو ډګري ده سکل پروډیوس مین پاور پروډیوس کوو نو هغوی هوټل ته هوټلینګ ته ځي او دې سره سره که زه خپل الومنای وګورم د دې ټول فیکلټي کې نو زما د فیکلټي اف بزنس اینډ اکنامکس ګریجویټ ایون هغې کمپیټیټیو ایگزام پاس کړي. زما خپل یو سټوډنټ چې کوم دی نو هغه اسسټنټ کمشنر دی. داسې موږ سره بله یو فیمیل وه. نور داسې ګڼ شمېر کې زمونږ سټوډنټان چې کوم دی نو هغه ایون په دې کمپیټیټیو ایگزام کې هم او ډیر زمونږ خپل سټوډنټان هغوی په سکالرشپ باندې زما د فیکلټي ګریجویټس ایون د انټایر یونیورسټي ګریجویټس هغه په نور نړۍ کې په ډیولپ کنټریز کې په سکالرشپ باندې هغوی خپل ایم ایس او پی ډي پروګرام کوي. نو دا یو ډېر پازیټیو خبره ده چې دا د ولي خان یونیورسټي ګریجویټس دي او په نورو دنیا کې په نړۍ کې هغه خلکو سره په کمپټیشن کې دي او الحمدلله دوی چې کوم دی نو سکالرشپ یې واخیستې او لګیا دي خپل سبقونه ویل. یقینا چې ډېره ښکلې خبره تاسو وکړه او بنیادي طور باندې دا هغه هماهنګي ده چې کومه ضروري هم ده او بیا که موږ د دې ټول ډپارټمنټ چې کوم سر ذکر وکړو نو یقینا چې دا ډېر زیات اهمیت هم لري او د دې بنیادي اهداف ټاکل او بیا هغې طرف ته پرمختګ کول او بیا دومره په تیزۍ سره خپل هغه اهداف ترلاسه کول دا ډېره لویه خبره ده. یقینا چې څنګه چې سر په خپلو خبرو کې هم ویلې چې بنیادي طور باندې د مسلو د حل دپاره مونږ لارې چارې لټو. دا راته ووایي سر چې کوم دا اکنامکس ایشوز وي یا دا چې کوم معاشي کمزورتیا وي نو د دې د حل دپاره ډپارټمنټ د خپل یونیورسټۍ اوورال څه کوششونه کوي او د هغې څه اثرات دي؟ ښکلې خبره تاسو وکړه. یو خو د ملکي سطح باندې چې کوم فاینانشل کرایسیس دي یا د اکنامکس ایشوز حوالې سره دا خو خیر په د اګریګیټ لیول باندې د پوره اکانومي لیول باندې خو موږ د هغې دپاره سټوډنټان داسې کورسز موږ ډیولپ کړي دي سټوډنټانو ته ښیو چې یاره که دغه کم از کم آئیډنټیفای کړي اول خو چې پرابلم آئیډنټیفای کړي بیا د هغې سلوشن ته نو موږ داسې سکل ورکو او داسې هغې ته چې کوم زمونږ دغه دي مختلف پروګرامز دي په هغې کې هغه کورسز هغوی ته موږ انکلوډ کړي دي چې یاره هغوی هغه پرابلم آئیډنټیفای کړي او د هغې د سلوشن دپاره نور سلوشن خو چونکې هغه ایشوز داسې دي چې هغه د سټوډنټس په لاس کې نه سټوډنټ خو صرف هغه مارکیټ ته موږ ولیږو چې هلته هغوی ته آئیډنټیفای کړي باقي چې کوم هغه سټیک هولډر دي نو هغوی به بیا د دې دپاره چې کوم فاینانشل ایشوز دي یا منیټري کوم ایشوز دي نو هغه هغوی دغه کوي خو اوورال سټوډنټ چې کوم دی نو د اکنامکس دا خو ډېر ضروري دي ځکه چې
اکنامک پرابلم چې کوم دی نو د اکنامک سټوډنټس هغه آئیډینټیفای کولی شي او ایون د هغې سلوشن یو پازیټیو سلوشن هم هغه ورکولی شي. باقي سټوډنټس یا د اکنامکس هغه سلوشن ورکي جی ها خو د هغې امپلیمنټیشن سجیشن ورکي پالیسی میر ورکي خو امپلیمنټیشن چې کوم دی نو بیا د هغه په لاس کې نه یقینا او هغه بیا د پالیسی میکینګ او د قانون سازۍ نه پس څه کم دی ممکن یقینا چې ډېر ښکلی جواب تاسو راکړو. ډېره مهرباني سر. زه به ډاکټر نورجهان میډم طرف ته ځم چونکې دی اسوسییټ پروفیسر دی اکنامکس خو بنیادي طور باندې دی سره په دې حواله باندې خبرې کوو چې چونکې دی د زنانه په حیث لګیا د خپل خدمات ترسره کوي او د یو ظاهره خبر دی یو سفر تېرېدو نه پس دی په دې عهده باندې چې کوم دی براجمن شوي دي. دا راته ووایي چې عمومي طور باندې په یونیورسټۍ کې دننه د جینکو دپاره د زنانو دپاره ماحول څنګه دی. همغه خبره ده چې دلته کې کلچرل چې کوم زمونږ انفلوئنس دی یا چې کوم زمونږ دلته کې ډایورسټي ده نو هغه په کم بنیاد تنوع څومره حده پورې ده او هغې کې څومره محفوظ ماحول جینکو ته میلاویږي او ستاسو هلې ځلې څه دي په عبدالولي خان یونیورسټۍ مردان کې د جینکو طالباتو دپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ډېره مهرباني چې تاسو چې دی نو یو زنانه په خپل پینل کې شامله کا او د زنانو هغه چې کوم اهمیت دی نو هغه تاسو چې دی نو تاسو ته هم در معلوم هم شو ما ته مو موقع هم راکړه چې زه هغه زه اجاګر کړم. جی الحمدلله عبدالولي خان یونیورسټي کې د زنانو دپاره چې کوم ماحول دی زمونږ سره خو دوه درې قسمه سټیک هولډرز دي. زمونږ چې دی نو استادان دي زنانه پروفیسر نواله تر لیکچرر او د ټیچنګ اسسټنټ پورې بیا زمونږ سره سټاف کې زنانه دي او زمونږ سره چې دي نو زمونږ سټوډنټان دي. نو ماحول چې دی نو دا د درې واړو دپاره ضروري دی که هغه سټاف دی او که هغه زمونږ سټوډنټ دی او زمونږ سره چې دی نو الحمدلله د سټاف هم ډېر ښه لکه یو دغه د نمبر دی را سره ډېر ګڼ شمېر زمونږ سره زنانه چې دي نو هغه استادانو کې دي او زمونږ سره ما ډېر کم لیدلی دي چې لکه زمونږ سره زنانه سټوډنټانې چې کوم دي شاګردان هغه هم ډېرې زیاتې دي. د ماحول حوالې سره چې تاسو ووایې نو د ماحول خدا کاسي ده چې لکه زه خپله راغلی یم او دلته کې ناسته یم او زه د هغې هغه دغه کومه ریپرزنټیشن کومه. عبدالولي خان یونیورسټي کې یو داسې سیسټم ډیولپ شوی دی زمونږ د ټرانسپورټ شو یا زمونږ د ناستې پاستې یا زمونږ د هغه مونږ چې ورته دی وایي چې لکه مسایل یو د هغې هغه ریسپانس هغه سیسټم چې کوم دی هغه دونه ښه طریقې سره ډیولپ شوی دی چې زمونږ څه مسله راشي یا چاته څه ایشو وي هغه په هغه ټایم باندې اډرس کیږي. زمونږ وی سی صاحب وی کنه چې لکه ډیجیټل دغه دی ګروپس کې ډایرکټ خبره شیر شي او هغه ځای کې ریسپانس ټیم ته راشي او هغه مسله حل شي. خو زمونږ سره یو بل هم مسلې دي هغه دی د سایکولوجیکل فرست ایډ والا. صحیح. نو زمونږ یونیورسټۍ کې ایچ ای سی مونږ ته یو دغه راکړی وه چې تاسو چې دی نو سایکولوجیکل فرست ایډ چې دی هغه تاسو سټوډنټانو ته مهیا کړي. هغه ټیم کې زه سایکولوجي ډپارټمنټ هیډ وم او هغه چې دی نو ډېر ښه طریقې سره هغه ډیولپ شو. ریسپانس دا دی چې کوم ماشوم غواړي نو مختلف ګروپس کې وړو ته دا کېږي چې تاسو راشئ او سایکولوجیکل فرست ایډ چې دی که نه تاسو ته فلاں فلاں ټیچر دې ټایم کې اویلیبل دی او تاسو هغه سره ان پرسن ملاویدی شئ. دقسې زمونږ چې کوم استادانې دي زنانه استادانې نو لکه د زنانو سټوډنټانو چې کوم مسایل دي هغه هغې ته په هر ټیم باندې وایي چې جی تاسو زما دفتر ته راشئ ستاسو څه مسله ده ستا چیرمین چې دی نو هغه سړی دی ته ورته نشي ویلی ته ما ته راشه. زمونږ په پروکټوریل بورډ کې چې دی نو 50% زنانه دي. صحیح. او هغه د دپاره دي چې زمونږ چې کوم زنانه سټوډنټانې د څه مسایل هغه هغې ته ووایي او مخکې بیا هغه هغې ته لړ شي. دغسې زمونږ د یونیورسټۍ د زنانه چې د یونیورسټۍ د هایر ایجوکیشن سره ریلیټډ دي کو د ریسرچ حوالې سره تاسو ته ووایم نو زمونږ د یونیورسټۍ زنانه چې دي نو هغه د ایچ ای سی نه یا د ایچ ای ډي نه د نورو کوم زمونږ ادارې دي د هغې نه کمپیټیټیو ګرانټس وین کوي. صحیح. او ریسرچ پیپر زمونږ لکه په ډېر ښه جرنلو کې هغې ریسرچ پیپر پبلش کوي او دا ځکه کوي چې دلته کې هغې ته هغه ماحول هغه سپورټ داسې میلاو شوی دی چې کوم د ایډمنسټریشن انتظامیه زمونږ کومه ده هغه دا استادانې چې دي سپورټ کوي ته هغه ماحول ورکوي چې هغې خپل لړ شي فاینانس ډپارټمنټ ته یا وی سی صاحب سره چې دی څه مسایل هغه لړ شي او هغه د هغې باره کې خبره ورسره وکړي. دغسې زمونږ چې کوم سټاف دی زمونږ په لایبرري کې شو یا مختلف لکه زمونږ کلیریکل سټاف کې ماشاءالله تاسو به ډېرو کم یونیورسټیو کې کتلي چې په کلیریکل سټاف کې به زنانه وي
نو زموږ په عبدالولي خان یونیورسټي کې په کلیریکل سټاف کې ښه بلا چې زنانه دي بلکې زموږ مین لایبرریان هم زنانه ده جی نو هغه هم زموږ دپاره یو خوشاین خبره ده او دا د مردان دپاره یو خوشاین خبره ده ځکه چې دا ماشومان راځي دا زنانه راځي او د یونیورسټۍ نه سبق وي نو دا صرف د یونیورسټۍ ته فایده نه دا د پوره معاشرې ته فایده ده. یقینا دا ډیره ښکلې خبره تاسو کو په یو فلو کې مو کا او دا سیز مې ډېر زیات خوښ شو چې بنیادي طور باندې لکه د سزا جزا نظام چې کم دی نو هغه خو بنیادي طور باندې علاج دی خو خیاران دا وایي چې احتیاط د علاج نه بهتر دی نو داسې ماحول یا داسې انوایرمنټ یا هغې دپاره داسې میرز یا داسې پیمانې سیټ کړې شوي دي چې د په بنیاد باندې اړو داسې قسم له کیس را نشي چې پای کې چاته مشکل را پیدا شي یا ورته په ماحول کې د تحفظ هغه احساس چې کم دی هغه ترنه ورک شي نو بنیادي طور باندې ډېره ښکلې خبره ډېره مهرباني میډم فضل ستار درانی صاحب سره به خبرې اترې کوو او یقینا چې دا هم یو بل ځان له یو وړښت دی یو ځان له رنګ دی یو ځان له احساس دی چې هغه مونږ د معاشرې وینو ډېره مهرباني سر تاسو چونکې خدمات تر سره کوئ د دغه کالج د پرنسپل په حیث باندې نو بنیادي طور لږ راته دا ووایي چې دا کالج چې کوم دی دا څومره وخت نه کار کوي او څه کار کوي څه اهداف دي او څه پروګرس دی. سلامونه. وعلیکم السلام. ډېره مننه د مشرق والا چې موقع راکړه. مشرق سره زه خپل یاد د سره راکړم چې زه کله سټوډنټ وم د کمیونیکیشن ډیزاین نو زه د مشرق د فرنٹ پیج ډیزاینر وم پارټ ټایم جاب به مې کول. زبردست. دغه مې سره یو ریلیشن دی. کالج پښتونخوا کالج اف آرټس عبدالولي خان یونیورسټي مردان دا په صوبه کې واحد کالج دی. د خبرې دا مطلب نه چې نور آرټ ډپارټمنټس نشته شته خو کالجونه نور نشته. صحیح. دا د صوبې واحد آرټ کالج دی. دا په 2014 کې جوړ شوی دی. په دې کې موږ سره مختلف سپیشلایزیشنز دي او زموږ کنسپټ دا و چې د صوبې نه بهر چې دی نو په کالجونو کې زموږ یو یا دوه سیټونه وي د صوبایي پاپولیشن په لحاظ سره نو په هغه ټایم کې مشرانو دا خبره ډیسایډ کړه چې وای ناټ موږ سره چې دی نو په هر سپیشلایزیشن کې دا خلک راشي او زموږ ټارګټ دا دی چې موږ ډیفینیشن دا کوو چې آرټسټ اینډ ډیزاینر thinks one day ahead of the other world. واه یو ورځ مخکې دی سوچ کوي نو باقي دنیا بیا کوي. نو د هغې د لحاظ سره ډیزاینرز دي کمیونیکیشن ډیزاینرز دي دا ټول خلک چې دی نو هغه موږ پروډیوس کوو. سکل بیسډ ایجوکیشن دی. دلته چې موږ سره کوم سپیشلایزیشن دي په هغې کې کمیونیکیشن اینډ ګرافک ډیزاین دی فیشن ډیزاین دی ټیکسټایل ډیزاین دی فوټوګرافي ده پینټنګ دی انټیریر ډیزاین دی او ټیکسټایل ډیزاینینګ دی. یعنی مطلب ټول ضرورتونه پر کولو دپاره هم لاره راویستې دا هم کړې ده جی بالکل لاره راوتې ده او پښتانه پکې دي. جی دویمه خبره پکې انټرسټینګ دا ده چې دې ټایم کې چې دی نو موږ سره په کالج کې 200 پورې سټوډنټان دي. جی په هغې کې 180 ګرلز دي. زبردست. نو فیمیل ایجوکیشن ټوورډز آرټ دا یو ډېر زیات دغه دی او د هغې یو ریزن هم دا کیدی شي چې موږ په ګنداره کې ناست یو او ګنداره چې دی نو هغه د آرټ او ډیزاین د زرګونو کالونو هب پاتې دی نو په دې خلکو کې خپل پوټنشل دی. جی نو دا پښتونخوا کالج اف آرټس چې دا یو اپورچونټي جوړه شوه چې دا خلک خپل پوټنشل دغه کي او ماډرن دغه دا دی چې دا سکل بیسډ ایجوکیشن دی امپلایمنٹ دی سیلف امپلایمنٹ. زبردست. په دې ټایم کې زمونږ د فرست بیچ سټوډنټ چې دی نو هغه د کوهینور ټیکسټایل مل ډیزاینر دی ټیکسټایل ډیزاینر دی. زمونږ یو سټوډنټ تر زمونږ 8 بیچز پاس آوټ شوي دي. زمونږ یو سټوډنټ بېروزګاره نشته. زمونږ سټوډنټان کار کوي. په دې ټایم کې زمونږ د 5th سیمسټر سټوډنټان چې هغې ایونټ مینجمنټ کوي آرټ سره ریلیټډ فوټوګرافي کوي دا کارونه کوي نو انکم جنریشن او دا سیزونه ټول پکې دي. زبردست. بیا د دې نه پس په 2019 کې یو بل ډیسیژن وشو او په هغې کې دا وشو چې په هغه ټایم کې وایس چانسلر یو بل ډیسیژن واخیستو هغه دا وکړه چې پښتو ډپارټمنټ میوزیم او پښتونخوا کالج اف آرټس دا درې واړه یو ځای کلب کړه او دې ته چې نو پښتونخوا انسټیټیوټ اف آرټ اینډ کلچر. زبردست. نو دا د صوبې کمباینډ ریسرچ چې دی کیپي سره ریلیټډ دا ټول کوي. نو چې کله د کیپي ریزلټ شي د ریسرچ شي او ته په هسټاریک پوینټ اف ویو سره ګورې نو دا بیا ټوله صوبه شي لکه زمونږ نه په 15 کیلومیټره کې په 3 کیلومیټره کې په 10 کیلومیټره کې او بیا د سواته پورې او داسې صوابۍ پورې داسې چې دی نو 400 پورې دا ټول علاقه چې دی نو زمونږ د آرټ اینډ ډیزاین او د کرافټس او د بودیزم نه او د کلچر نه او د دې څیزونو نه ډکه پرته ده. نو داسې لکه موږ ته په سټوډنټانو کې د پوټنشل په حوالې سره داسې خبره نه وي او بیا چې موږ دا نوي سبجیکټس کم شروع کړل لکه کمیونیکیشن ډیزاین شو انټیریر ډیزاین شو فیشن ډیزاین شو نو هغې کې ډېر زیات موږ ته دغه راغی ریسپانس راغی نو د خلکو ټرینډز هم شته. یقینا ډېره ښکلې خبره تاسو وکړه ډېره زیاته مهرباني او یقینا چې سیکنډ پینل کې کوم موږ ډسکشن وکړو انتهایی زیات د اهمیت ور ډېر ښکلې او زه دا وایم چې په پوره پروګرام کې موږ کوشش دا وکړو چې د عبدالولي خان یونیورسټۍ مردان دغه پروډکټ یا دغه د دې چې کوم بهترین طریقې سره سوسایټي دپاره معاشرې دپاره کوم
خدمات دي نو دا وستایلی شي. وخت په وخت باندې به د نورو ډپارټمنټ سره هم خبره کوو، ستاسو د ټولو ډېره زیاته مهرباني او مننه. یو دماغلو او هغې نه پس به طلبه او طالبات چې کوم مونږ سره په دې کې موجود دي نو هغوی به مونږ سره خپل اوپینین شریک کړي یا خپل رایه به شریکه کړي او هغې نه پس به بیا مونږ پروګرام اختتام طرف ته بوځو. مونږ سره اوسئ. جی محترمو کتونکو، یو وارې بیا هرکلی څنګه چې مونږ د فیکلټي ممبر سره د وایس چانسلر صاحب سره ډیټیل خبرې وکړي او سټوډنټس مونږ سره موجود دي. او څنګه چې زه په هر پروګرام کې وایم چې بنیادي سټیک هولډر یا اختیارمند چې کوم دی هغه سټوډنټس دي یا طلبه او طالبات دي چې هغوی د یونیورسټۍ ته راځي فیس جمع کوي او هغوی دپاره دا دومره اهتمام شوی وي. نو سټوډنټس طرف ته ځو، تاسو به راسره خپل نوم شریک کوئ، خپل انټروډکشن به وکړئ او د نن دا ډسکشن تاسو واورېدو د یونیورسټۍ اوورال تاسو دپاره کوم ماحول دی پای باندې تاسو خپله خبره شریکه کوئ. جی السلام علیکم، زما نوم انیکا دی اینڈ زه دلته کې پی سی اے کالج آف آرټس نه هغې کې سبق وایم. فیشن ډیزایننګ سټوډنټ یم. زه ډېره زیاته شکرګزار یم د مشرق ټي وي چې دلته راغلی اینډ زموږ د یونیورسټۍ یو ښه طرف خلکو ته ښیه. او زموږ ډپارټمنټ چې کوم دی، زه چې کوم ډپارټمنټ کې ویم د دې سکوپ چې کوم دی نو ډېر های روان دی، ولې چې فیشن ډیزایننګ داسې سبجیکټ دی چې لکه را روان وخت او د پریزنټ چې کوم وخت روان دی په دې کې د کپړو نه او د جوړه جامه نه بغیر وخت نه تېرېږي، د ښځو خو بالکل نه تېرېږي. نو لکه دا داسې سبجیکټ دی چې په د دې به مخکې هم سکوپ ډېر وي او لکه ډیورینګ ډګري هم مونږ خپل بزنس هم انیشیټ کولی شو. نو د دې کې پلس پوینټس مونږ سره ډېر دي. بل دا خبره چې زموږ ډپارټمنټ ډېر ښه دی چې لکه دا یو سبجیکټ چې کوم دی نو پکې انټروډیوس کړی دی، ولې چې دې کې لکه په مردان کې دا فرسټ ټایم دی اینډ ډېر ښه انیشیټیو دی دا د جینکو دپاره اینډ انټرسټ هم پکې ډېر شو کوي، جینکې هم پکې راځي، ډېر سټوډنټ دي پکې. او بل به زه دا ویل غواړم چې فیسیلیټیز خو نور مونږ ته ډېر ښه دي، زمونږ ټیچران هم ډېر زبردست دي، زمونږ هر سبجیکټ ډېر پراپرلی ویل مینیج دی. بٹ چې کوم دی نو یو څو څیزونه داسې دي آی وډ لایک چې لکه دې پکې انکلوډ کیا چې زمونږ دپاره مشینز شو او یا مینیکوینز شو. نو دا اوس کرنټلی چې کوم دی نو سټوډنټس چې کوم دی نو هغه ځان له خپله اخلي که نه، چې د هغې په کار راځي 5th سیمسټر کې یا 3rd سیمسټر هغې پریکټیکل ورک شروع شي نو هغې ځان له خپله دا ارینج کوي. نو آی وډ لایک زما به دا ریکویسټ وي، زما به دا دغه چې تاسو مونږ ته دا پرووایډ کړئ نو دا مونږ ته ډېره زیاته اساني وي. ول لایک مونږ به بیا چې کوم دی نو انټرنیشنل لیول او نیشنل لیول باندې چې کوم دی نو خپل سکلز ډېر ښه طریقې سره پالیش کو چې بیا هغې مارکیټ کې مونږ کمپیټ کولی شو. بالکل صحیح ده، ډېره مهرباني. نیکسټ مونږ سره چې کوم سټوډنټ موجوده ده تاسو هم راسره خپل انټروډکشن هم وکړئ او خپله خبره هم راسره شریکه کړئ. السلام علیکم، زما نوم سندس دی او زه پی سی اے کې سبق وایم. زما خپل چې کوم میجر دی هغه فیشن ډیزایننګ دی او مونږ فیشن ډیزاین ته خپل مرضي نه راغلي او مردان کې مونږ ته ډېر ښه دا فیسیلیټي ملاوه شوې ده چې په یونیورسټۍ کې دا فرسټ ټایم دلته دا میجر شته دی، ځکه چې مینلی ومن یونیورسټي شو یا نور یونیورسټي مردان کې چې کوم دی هغې کې دا نشته دی. اور زه دلته ډېره خوشحال یم او ډېر ښه طریقې سره خپل سبق جاري ساتلی دی. مهرباني. جی السلام علیکم، زما نوم شوکت الله دی او زه د جرنالیزم ډپارټمنټ د 5th سیمسټر سټوډنټ یم. زه نن چې څنګه تاسو په دې پینل کې ډسکشن وکړو پر د یونیورسټۍ پر ډفرنټس ډپارټمنټ باندې او د هغې بیا په کارونو باندې، نو دا زه ډېر زیات اپریشیټ کوم ځکه دلته څنګه چې ډایرکټر صاحب خبره وکړه د سپورټ ډایرکټر چې دلته زموږ انټر ډپارټمنټل سپورټس اکټیویټیز هم رواني، بیا سره د اورک خبره وکړه چې دلته زموږ ډېر بهترین ریسرچ هم روان دي او وایس چانسلر چې کومې خبرې کوي خو ډېرې بهترینې خبرې وي. خو هغې کې چې زما کومه خبره خوښه شوه هغه دا وه چې که یو ماشوم سره پیس نی یا هغه فاینانشلی سټیبل نی نو د دغې وجې د هغه سټډي به نه ډسټرب کېږي او د هغه چې کومه سټډي ده هغه به مطلب جاري او به په یونیورسټۍ کې. او بله زه یو وړوکی سجیشن دا دی چې زه څنګه د جرنالیزم سټوډنټ یم نو یونیورسټۍ له دا پکار دی چې هغه ایټ د ټایم ځان اپډیټ کړي او کوم چې د فیلډ یا د ډپارټمنټ کوم ریکوایرمنټ دي چې هغه څیزونه سټوډنټانو ته وخلي برابر کړي. صحیح، ډېره مهرباني. السلام علیکم، میرا نام ریان ہے اور میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں 3rd سیمسٹر کا.
ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے جو ابھی تک جو ڈسکشن سنی سارے چیئرمینس کی اور ہمارے وی سی صاحب کی، تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی ایک پازیٹیو اور پروگریسو راہ کی طرف چل رہی ہے. اور ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہ سن کے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوا ہوں گا، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اسی وی سی صاحب کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ وہ اس یونیورسٹی کو پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز تو چلیں یہ ہے گی، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ یونیورسٹی ورلڈ کی ٹاپ یونیورسٹی کے ساتھ کمپیٹ کرے گی اور ان کے ناموں میں شمار ہوگی. اس کے علاوہ میں یہ ایک پرابلم پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ ہمارا ایز اے جرنلزم اسٹوڈنٹ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمیں زیادہ تر تھیوریٹیکل ہی پڑھایا جاتا ہے، پریکٹیکل ورک نہیں ہوتا. تو یہ چیز کی ہمیں ذرا بہت کمی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے پریکٹیکل ورک بھی ہو اور ہمیں پراپر اکوپمنٹس پرووائڈ کیے جائیں کہ ہم اس پہ پریکٹس کر سکیں، تاکہ ڈگری لینے سے پہلے ہم اس یونیورسٹی سے ایک پراپر جرنلسٹ بن کے ہی نکلیں. بہت شکریہ. یقیناً ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو د طلباو طالباتو خبرې اترې هم واورېدې چې هغوی هم په بهتره طریقه باندې د خپل ځان دپاره مقاصد ټاکلي دي او هغې طرف ته کوششونه کوي، او یقیناً چې دا یو ډېر ښه او مثبت اړخ دی زموږ د معاشرې. همدې سره د پروګرام فرام د کیمپس وخت سرته رسي. تل ښه د باد او بریالي اوسئ، او د نورو داسې قسم له معلوماتي پروګرامونو دپاره، تفریحي پروګرامونو دپاره، خبرونو اپډیټس دپاره مشرق ټي وي سره اوسئ. په مخه مخه.